نو دی به غسل په داسې طریقه باندې کوي چې نوره هغه طریقه ده چې خپله د ګندګۍ ځای به صفا کړي او د هغې نه بعد به دی چې کوم دی نو بیا اودس وکړي او د اودس کې چې کله دی په خوله کې اوبه اچوي یا په پوزه کې اوبه اچوي نو په خوله کې چې کله دی اوبه اچوي نو دی به په حالت د روژه کې به دی غړغړې نه کوي، یعنې په حالت د روژه کې به دی چې کوم دی نو تیز دومره غړغړې به نه کوي چې د هغه اوبه حلق ته لاړې شي، صرف به دومره خوله ډکه کړي چې د دا ګیر چاپیره کومه ایریا د خولې ده چې دا لمده شي. او په پوزه کې به په حالت د روژه کې چې اوبه اچوي په وخت د غسل کې نو دی به دومره اوبه به په پوزه کې اچوي بس معمولي دا ګوتې سره به دا خپله پوزه لونده کړي چې د اوبه بره لاړې نه شي. که اوبه یې چېرته کې هم بره لاړلې نو د چې کوم دی نو روژه بیا هغې سره ماتیږي. دریم نمبر د روژې په حالت کې یو انسان ته داسې مسئله راپېښه شوله چې د احتلام شوی دی یا چې کوم دی نو د کوروالی کړی دی هم بستري کړې ده او د باندې پشمنۍ راغللو. نو چې کله پشمنۍ راغلو نو د سره اوس په دې پشمنۍ کې دومره وخت دی چې دی یا په دې کې روټۍ خوړلی شي او یا پکې غسل کولی شي. که روټۍ خوري نو غسل تی پاتې کېږي او که غسل کوي نو روټۍ تی نه پاتې کېږي. نو په دې حالت کې به دی اوس په دغه ټایم کې به صرف استنجا به وکړي او لاسونه به ووینځي او دس به وکړي او دی به راشي روټۍ به وخوري. د روټۍ نه بعد که چېرته کې اذان شوی وي او که نه وی شوي، مطلب که افطارۍ سحرۍ ټایم ختم شوی وي او که نه وي ختم شوی خو دی به راشي او بیا به چې کوم دی نو غسل به وکړي او خپل عبادات به چې کوم دی نو هغه به وکړي. نو دا خو د زنانو او د سړو مشترکه مسایل دي چې دا په غسل